أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة نساء پینزم سپارہ آیات نمبر 143 ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم دی آیات کی دا زجر دی منافقان ہوتا منافقان دا زڑنا کافران زڑگی کفر پروتو او پا خلد دعوی بے دا مسلمانے کولا او د دې دا عادت چې دی په دواړه طرفونه وال مسلمانانو ته به موږ ستاسو ملګریو انما نحن مستهزئون او کافرانو ته به موږ ستاسو ملګریو چې کله مسلمانانو ته سره ملو شو مسلمانانو ته به موږ ستاسو ملګریو او چې کله با واذا خلوا الى شياطينهم هر کله به یوازې شو یا بلاړل خپل رؤساو ته خپل سردارانو ته نو هغې ته به وي مونږ ستاسو ملګري او انما نحن مستهزئون مونږ چې کوم دی ټوکې کوونکي مسلمانانو پورې دا مسلمانانو پورې ټوکې کوو چې مسلمانانو ته وایي چې مونږ ستاسو ملګري نو دوی به دواړه طرفونه وال الله پاک جل جلاله د دې هغه دننه هغه نفاق هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښکاره کو چې دا دوکهباز دي تا سره هم دوکه کوي او دی د الله پاک جل شانه سره دو دوکهبازانو په شان د معامله کوي حالانکه د الله سره څوک دوکه نشي کولی ځکه دوکه خو د هغه چا سره کیږي چې د چا نه یو څیز پټي نو په پټ څیز کې دوکه کیږي نو د الله نه خو څیز پټ شته دی نه نو د الله سره دی دوکه نشي کولی خو دی معامله د الله پاک سره د دوکې په شانتي کوي ان المنافقین بشک د منافقان یخادعون الله دوی دوکه کوي د الله پاک سره وهو خادعهم او هغه دوکه کوي د دوی سره دی یعنی الله پاک دی ته د دوکې سزا به ورکړي یخادعون الله دی د منافقان چې دی دوکه کوي د الله سره نو د الله سره دی دوکه نشي کولی خو د دوکې د معاملې په شان دی معامله کوي دی د الله پاک سره ایو کس هغه باندې زکات د پیسو او د دانو نو کور کې په منګي کې پیسې واچولې او د پاسه په دانې واچولې او غیر اوړي امام صاحب ته وی مولا صاحب ته دا والا دا قبول کا زمانہ زکات خو دا زکات سره د منګي قبول کا نو هغه باندې هغه زکات قبول کو پیسې به هم قبول کړي او دانې به هم قبول کړي د منګي او د منګي کې چې سدي دا ټول زکات دي دا قبول کړه لاندې به پیسې خوي د پاسه په دانې اچولې امام سے بغا قبول کړي وای غستې یو اسما زکات قبول کو به ورته مولوی صاحب ته په دې باندې څه کوي دور دانو به لیکه غوندګي دانی دی وړکیږي خدا نه دا خو بیلاغه د جرن مسشي نو دې شکارو کچ د 500 روپو دانی دی په 100 روپے باندې راکه 100 روپے بدل درکه مسره د منګیره لا واپس راک نو سره د منګی دی هغه پیسې او دانی واغست نو دغه یو هیله وکړه ځکه چې دنه پکې د پیسو زکاتوم او د دانو زکاتوم هغه باندې قبول کړل هغه قبول کړو مثلا دا چې ته اوسې
چاله ورګي او هغه قبول کی زکاتو نو دې اختیارمن شو اوس کو دې تعالی واپس هدیه گینو هدیه کولې ته مشي تعالی اسی درګینو امید درکول شي کو پیسو در باندې خرڅینو می خرڅول شي نو هغه امام جو پیسې نه ویلې درې هغه وزه ټیک ته لګا خو دې خسړې دې د 50 روپو دانی دې مال 100 روپیا راکې والله دې ډېر خوشاله کا یو هغه منګي دې سره د پیسو سره د دانو په 100 روپیا باندې واغست شکور تراغه جو خزي ته وي خزي وي ام الله دوکا کو لا یذ بالله ام مولا دوکا کو هغه هغه څنګه ودنه بګي پیسې خو د پیسو زکات را باندې مو د دانو مو نه دانې به د پاسه واچولې نو امام سی به جاته شي دانی دي نو هغه قبول کړي په 100 روپے مې دغه پیسې هم دانې واپس واغستې ام مولا دوکا کو ام الله دوکا کو لا یذ نو یا خزه ورته شي نه دی الله دوکا کړي نه دی مولا دوکا کړي خپل ځان دی دوکا کړي نو دې منافقانو به دوکا الله نه ورکوله دی خپل ځان له دوکا ورکوله وما يخدعون الا انفسهم مخکې سوره بقره کې الله پاک چې کوم دی فرمایلی دي چې دې دوکا نه ورګي مګر خپل ځانونو له دوکا ورګي نو دلته فرمایي چې ان المنافقین بشک دا منافقانو بل یو خباثت او غلط صفت الله ذکر کوي چې ان المنافقین بشک دا منافقان یخادعون الله دی دوکه کوي د الله سره نه د دوکې د معاملې په شان دي معاملې کوي د الله سره دی خو چې الله زمونږ نه دی خبرونه الله دار سره خبر دی وهو خادعهم او الله پاک دوکه کوي د دې سره نو الله د چا سره دوکي والا نه د الله چا سره دوکه نه کوي خو الله به د دې دوکي سزا ورکړي دی لا سزا به څنګه مفسرینو ذکر کړل پورز د قیامت بدیتا د جنت دروازه کولا وشي دسي دا منافقان برامنډ کې چې څنګه د دروازې له راورسي دروازه پسې بیا بند شي بیا به دی لري ودرېږي بیا به ته دروازه کولا وشي د جنت چې راځي جنت ته دی برامنډ کې د دروازې پورې چې دې څنګه جنت ته راننوزي دروازه پسې بیا بند شي دروازه به کولاویږي او بنديږي کولاویږي او بنديږي اخر کې به دې دور ستړي شي چې دروازه به کولاوي خودي به بیا جنت ته نور داخلي دا سزا به الله پاک ورکړي نورم مختلف تفسیرونه مفسرینو کړي دي وهو خادعهم او هغه یعنی الله دوکه کوي د دې سره یعنی الله به د دوکې سزا ورکړي دوی ته واذا قاموا او هر کله چې دا منافقان ادریږي الى الصلاه منستا قاموا كسالا نو دی ادریږي په سستۍ سره زګه دی خو به موږ د خودنې د پاره کو زړه به نه غوښتله خو صرف د دې د پاره چې موږ د مسلمانانو سره په یو سب کې ادریږو سبا کو شری مالی غنیمت راشي خبره ته ملو شي او که سبا د مسلمانان غالب شي نو موږ به کم سے کم د مسلمانانو د ضرر نه بچ شو موږ به نه کتلی د کافرانو سره نو د دغه دنیوي مفادات حاصلولو د پاره به صرف د خودنې د پاره مونږ کو نو واذا قاموا هرګل شدي ادریږي له صلات مستقامو کوساله ډیر په سسته سره ولاړی زړه نه غواړي بس د مجبورې د حالت د مجبورې د ورج کوم دی مونږ کې بس خلک ویني چې دی مونږ کې زړه به نه غوښتل په سسته سره په مونږ کې ولاړو یراؤون الناس او دوی خودنه کوي خلکو ته یعنی دوی د خپل عبادت صرف خلکو ته خي چې خلک مو ویني چې خلک یې نو دی وګدوګ د رکعاتونه کوي او چې سوګني نه بس یو سوټینګي وي او جو بس لاړ شي ولا يذكرون الله او د بل صفت دی یو صفت دا شو چې اذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى هر کله دې مست ادرک نو ډیر په سسته سره ولاړی پنا خواله سره ولاړی دویم صفت دا چې یراؤون الناس دی عبادت د خودنې د باره کوي خلکو ته او حدیث مبارک کې راځي چې کوم سړي پریا سره صدقه ورکړه دی مشرک شو پریا سره روزه ونی سره مشرک شو پریا سره چې کوم دی صدقه ورکړه دی مشرک شو ریاکاری دا خو چې کوم دی خطرناک چیز دی نو یراؤون الناس دوی خودنه کوي خلکو ته یعنی عبادت خپل دی خلکو ته خي ولا يذكرون الله او دی ذکر نه کوي دا الله الا قليلا مگر لګ دا الله ذکر نه کوي مگر لګ ذکر کوي مطلب امام پسې ولال دي زړه نه غواړي خو صرف د خودنه لپاره ولال دي کنه نو بس صرف کته کیږي او برکیږي نور په موس کې دي د الله تسبیح او ثنا نه بیان ځکه دي خودنه لپاره ولال دي د الله لپاره ولال نه دي د منافقان نو لګ ذکر کوي ولا يذكرون الله دوی ذکر نه کوي د الله الا قليلا مگر لګ ذکر کوي نو د لګ نه مراد دا چې اخلاص پکې نشته پر ریاکارۍ سره کو ډېر غټي وګدي تسبیح عمر غستی خو چې ریایي پکې دا لګ ذکر دي دا ډېر ذکر نه دي ولا يذكرون الله او دوی ذکر نه کوي د الله الا قليلا مگر لګ مذبذبين بين ذلك دوی په تردد کې دي مذبذبين دی په تردد کې دي بین ذالک په منځ د اسلام او د کفر کې مذبذبین چې نه اخوي نه دی اخوي
نه حال نه نه هول نه نه ښځه او نه سړي نه یو طرف ته نه بل طرف ته دې ته مذبذب ویلی شي مذبذب چې نه اسلام کې دي او نه کفر کې دي مذبذبین چې نه هلته دي نه دلته دي نه منافقان نه د مسلمانانو سره او نه د کافرانو سره په مسلمانۍ کې هم شک او په کفر کې هم شک نو نه کافرانو سره وو په صحیح طریقې سره او نه مسلمانانو سره په صحیح طریقې سره بلکې په من بنس کې پاتې کېدل دي د به تاسو هم خوای کافرانو ته تاسو هم بد نه وای دا مذبذب مذبذبین دی په تردد کې دي دی په شک شبه کې دي بین ذالک په منځ د دې کې یعنی په منځ د اسلام او د کفر کې لا اله هؤلاء ندی دی خوا دی لا اله هؤلاء ندی خوا دی مسلمانانو سره ولا اله هؤلاء او نه اخوا دی کافرانو سره دین اخوا دی ندی خوا دی ومن یضلل الله سوق چې گمراه کی الله پاک فلن تجد له سبیلا نو تبه هرگز ان امید هغه د پاره سبیلا سلار د هدایت سوق چې الله گمراه کی دې سوق په هدایت راوستلی نشي یا ایها الذین آمنوا نیک مسلمانانو ته خطاب دی چې اے مؤمنانو لا تتخذوا تاسو منی سے الکافرین کافرانو لرا اولیاء دوستان کافران په دوستۍ سره منی سے من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو یعنی دوستی دوستانه تعلق پیدا کوي مسلمانانو سره جوړ کړي کافران په دوستۍ سره منی سے اتریدون آیا تاسو غواړئ اے مسلمانانو ان تجعلوا دا چې تاسو جوړ کړئ لله د الله د پاره ان تجعلوا دا چې تاسو ثابت کړئ تاسو جوړ کړئ لله د الله د پاره علیکم په خپل ځان باندې سلطان مبین اخکار دلیل علیکم په معنا د علی تعذیبکم دی یعنی تاسو په خپل عذاب باندې دلیل جوړ کړئ څه مطلب دی آیت مطلب دا دی چې مخکې الله خطاب فرمایو چې یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین تاسو منی سے کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نو ګوره تاسو اے مسلمانانو کافران په دوستۍ سره نیسه مسلمانانو سره دوستی نه قائموي صرف کافران په دوستۍ سره نیسه نو دا تاسو په خپل عذاب باندې دلیل جوړوي دا تاسو د الله عذاب ته دعوت ورکوي او دا تاسو په خپل ځان باندې یو حجت یو دلیل قائموي چې موږ د الله د عذاب مستحق خلق پوه شئ په دې باندې اتریدون چې تاسو د کافرانو سره دوستی کوئ نو الله وی اتریدون آیا تاسو غواړئ ان تجعلوا دا چې تاسو ثابت کړئ لله د الله د پاره علیکم په خپل عذاب باندې سلطان مبین اخکار دلیل یعنی د کافرانو سره دا دوستی دا تاسو په خپل ځان باندې د الله عذاب ثابتوي د دې وجه د کافرانو سره دوستی کوئ مطلب دا دی چې د کافرانو سره دوستی مکوئ او چې تاسو د کافران دوستان نشئ د مسلمانانو نه علاوه نو دا تاسو د الله عذاب ته دعوت ورکوئ او د الله عذاب بیا تاسو به د الله د عذاب مستحق کیږي نو یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الکافرین تاسو منی سے کافرانو لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه کچره تاسو د کافران په دوستۍ سره نیسه مسلمانانو نو اتریدون آیا تاسو دا غواړئ اتجعلوا چې تاسو ثابت کړئ لله د الله د پاره علیکم په خپل ځان باندې عذاب د خپل ځان باندې د عذاب د پاره سلطان مبین اخکار دلیل یعنی دا تاسو ښکاره دلیل په خپل ځان باندې د الله د عذاب د پاره ثابتوي چې کافرانو سره دوستی کوي ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دی دوګي د الله سره او هو خادعهم او الله پاک به دوی سزا ورګي دوی دا و اذا قاموا هرګل جدي ادريږي الى الصلاه مستا قاموا دوی ادريږي کو سالا پسستای سرا په موس کی سستګي شیطان وجا ولیدو په مخ کې زمانه کې خلکو شیطان لیدو ورته وی چې ما ته دسی عمل اوخه جستا پشان دشم ناغه ورته وی شیطان ورته وی ته د دې خبرې ضرورت پیښ شو وی هغه وی زما زړه غواړي وی شیطان ورته وی چې د سکارو کې زما پشان د کېدل غواړي یو په دروغه پر هر قسمه قسمونه خوره ا دوی مونږ کی سستی کوي تب زما پشان تش وی هغه سړی وته چې زما د په الله قسمی کو دنن نفس ما دا دوه کار وکړ په الله مې د قسمی نه په قسم خورم نه په پرشا خورم په حق او نه په نه حق خورم او نو به موږ کی سستی کوم وی شیطان ورته وی تا زمانه ډیر په چل سر زده کړه وکړه خو زما دې په الله قسمی کومه بیا چاته نصیحت کو چاته مې زده کړه وکړه دا ډیر خطرناک عمل دی به موږ کی سستی کوي
و اذا قاموا هر کله دوی ادریږي له صلات مستقامو کو سالانو دوی ادریږي پس است سره یراؤون الناس دوی خودنه کوي خلکو ته یعنی دی عبادت کوي د خودنه د پاره ولا یذکرون الله او دوی ذکر نه کوي د الله الا قلیلا مگر لګ مطلب یعنی په اخلاص سره د الله ذکر نه کوي پر ریا سره د الله پاک ذکر کوي مذبذبین بین ذلک دوی په شک شوبه کې دی بین ذلک په مابین د اسلام او د کفر کې لا اله اولئ ندی دی خوادی ولا اله اولئ ندی اخوادی ومن يضلل الله او سوق چې گمراه کی الله پاک فلن تجدان تبهرگز انمومی له دغه د پاره سبیلا د هدایت سرارا یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الكافرين اولیاء تاسو منی سے کافرانو لره دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه اتریدون یا تاسو غواړئ ان تجعلوا د تاسو جوړ کړئ لله خاص الله د پاره علیکم بخبل ځان باندې سلطان مبینا خکار دلیل ان المنافقین بشک منافقان یخادعون الله دی دوګی د الله سره او هو خادعهم او هغه دوګو د دوی سره واذا قاموا هر کله جدي ادریږي الى الصلاه مستقاموا قصالا دوی په سسته سره ادریږي یراؤون الناس دی خودنه کوي خلقو ته ولا یذکرون الله الا قلیلا دی ذکر نه کوي د الله مگر ډیر لګ مذبذبین بین ذالک دی په شک شوبه کې دی بین ذالک په مابین د دی کې یعنی په مابین د کفر او د اسلام کې لا اله اولئ ندی اخوادی دی خوادی ولا اله اولئ ندی اخوادی ومن يضلل الله او سوق چې گمراه کی الله فلن تجد له سبيلا نتبهرگز انمو می دهغه د پاره د هدایت سلاره یا ایها الذين امنوا ای ایمان والو لا تتخذوا الكافرين اولیاء تاسو منی سے کافرانو لره دوستان من دون المؤمنین سوا د مؤمنانو نه اتریدون آیات سو غواړي ان تجعلوا د تاسو جوړ کړئ تاسو ثابت کړئ لله د الله د پاره علیکم بخبل ځان باندې عذاب بخبل ځان باندې د عذاب د پاره سلطان مبینا خکار دلیل الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب